बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रांड कतन को अस्सलाम वालेकुम। जहील रम तासु बिल्कुल ठीक ठाक पर सही सलामत और जोड़ खुशहाल बे प्रोग्राम रोख सियत की जैम सासु कोरबा आरजे फारूक जान जन संग थीरी की सासु आगा बतासु तपतेवी जमुंगा जन संग थीरी की आप मुंग बतावी खु په نړۍ کې الله تعالی په انسانانو کې ډېری داسې بیماری لګولې دي چې د هغې وختن په وختن علاجونه کیږي د سرکار په توګه باندې هم او د انسان په خپلو پیسو په خپلو دولت باندې هم کوي. بعضې مرضونه داسې وي چې هغه انسان د وس نه بهر شي، بعضې مرضونه داسې وي چې هغه صرف علاقې پورې محدود وي، خو بعضې داسې وي چې هغه په ټول نړۍ کې وي. نن چې موږ کومه بحث کوو دا په کینسر یعنې سرطان باندې به خبره کوو چې کینسر څه ته ویل کېږي، کینسر څه شی دی او په نړۍ کې څومره دی. ګران کتونکو په ټول نړۍ کې چې موږ حساب وکړو په یو منټ کې 14 مریضان چې کوم دي 14 انسانان دا د کینسر د لاسه مړه کېږي او په یو منټ نه پس چې کله یوه ګنټه شي نو په یوه ګنټه کې 840 داسې مریضان دي چې دا په ټوله نړۍ کې د دې د لاسه مري او په یوه ورځ کې 20,000 څه د پاسه 20,000 مریضان چې کوم دي نو هغه د کینسر د وجې نه مري. په نړۍ کې ډېر زیات ملکونو کې کینسر شته، زموږ په پاکستان کې هم کینسر ډېر زیات په مختلفو علاقو کې دی، خو ذلدیر بالا او ذلدیر پایین د کینسر نه ډک دی. یو اندازې مطابق د یو سروې مطابق 2000 کسان په دې وخت کې د پاکستان په مختلفو هسپتالونو کې د کینسر په مرض کې مبتلا دي او د هغې علاج روان دی. دا اعداد و شمار چې کوم دی دا صرف ښکاره دی. بعضې علاقې داسې دي چې په هغه کې کینسر ډېر زیات خور شوی دی، ډېر زیات دی، حکومتي وخت هغې طرف ته متوجه شوي نه دي، بلکې په کار خو داسې وه لکه څنګه چې د پولیو خلاف یو مهم روان دی داسې هم د دې خلاف یو مهم شروع شي. اگر کې تاسو بلدلی چې د پولیو د لاسه انسانان نه مري خو د کینسر د لاسه هره ورځ انسان مري، که دا خال دی، که دا رباط دی، که دا تیمرګره ده او که دا میدان دی او که دا چکدره ده او که تالاش دی، که دا بردیر کوهستان دی او که دا نیاک دره ده او که دا اوشیری دره ده او که دا برول دی. دې کې ډېر زیات د کینسر مریضان دي او د هغې وجوهات څه دي. په هغې وجوهاتو باندې به موږ د مختلفو ډاکټرانو سره خبرې به هم کوو، د چارواکو سره به هم خبرې کوو، د دې علاقې منتخب MPA سره به هم خبرې کوو او د ضلعې د بادشاه د ډسټرکټ ناظم سره به هم خبرې کوو چې کینسر دپاره ستاسو څه کړي دي، د دې د روکتام دپاره تاسو څه کړي دي. موږ د ډاکټر شوکت صاحب چې ډسټرکټ هیلث افسر دی د کوزې ضلعې د هغو سره لږه مرکه کړې ده، د هغو سره لږې خبرې اترې موږ کړي دي چې ډاکټر شوکت صاحب د کینسر متعلق څه وایي او د هغوی عدد او شمار د هغو سره څومره دی او د هغوی د دې د مخنیوي دپاره څه کړي دي. راځئ چې د شوکت صاحب خبرې واورو چونکہ شوکت صاحب کے ساتھ ہم نے بات اردو میں کی ہے تو لہٰذا اردو میں ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کی جو جوابات ہیں وہ اردو میں ہی سنیں. شکریہ. I'm extremely grateful that you came here and you have targeted a very important issue of the cancer in the lower ear. मैं ये जरूर कहूँगा कि कैंसर के केसेस लोअर ईयर में ज्यादा हुए, इसके कई वजूहात, so many reasons. इसमें first of all I should mention that due to after the Afghan war the cancer cases have increased many times before. एक ये वजह है सबसे इम्पोर्टेंट. सेकंड जो मेन इम्पोर्टेंट काज है वो डाइट का है और डाइट में इसलिए जरूर कहूँ कि यहाँ पे हम लोग इम्बैलेंस डाइट हम लेते हैं जिसमें मटन का यूज बहुत ज्यादा है, डाइट का यूज बहुत कम, वेजिटेबल का यूज बहुत ज्यादा कम है. और थर्ड इम्पोर्टेंट काज ये भी है कि यहाँ पे अवेयरनेस वो नहीं है जो होना चाहिए. गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो वो एंड टाइम नहीं पहुंच सकते हैं कंसल्टेंट की तरफ, फिजिशियन की तरफ. तो ये 2-3 मेन रीजंस है जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं और इसके लिए हमने डिपार्टमेंट के तौर पे हमने बहुत स्टेप लिया हुआ है. मैंने डीजी हेल्थ साहब को एक लेटर लिखा है कि हमें यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का एक टीम भेजे और इंशाल्लाह आ रहे हैं. वो हमने एक डेटा जो 100% करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि 1000 में अभी कैंसर के केसेस है तो आके हम यहाँ पे इंशाल्लाह ये सर्वे करा रहे हैं
और इसी सर्वे के मुताबिक इंशाअल्लाह हम चलेंगे आगे। जो क्योंकि कैंसर केसेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, यहाँ PCA प्रोस्टेट है, यहाँ PCA लिवर है, यहाँ पे किडनी का कैंसर बहुत ज्यादा है, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा है, तो मैनी काजेज है, मैनी केसेस है। तो इंशाल्लाह पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की टीम आने वाली है और हम उन इलाकों को टारगेट करेंगे एंड देन इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी विल पब्लिश इट इन न्यूज़पेपर एंड इंशाल्लाह हम लोगों को ये जरूर कहेंगे कि इसकी वजूहत ये है, प्रिवेंशन ये है और ट्रीटमेंट का ये तरीकाकार है। तो कोशिश हम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ कैंसर की जरूर मैं टीबी के हवाले से भी जरूर कहूंगा कि यहाँ पे 1700 टीबी के केसेज हमारे साथ रजिस्टर्ड है जिनकी हम प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एड्स के 500 से बहु केसेज है। यहाँ पे कई केसेज जो है वो एड्स प्लस ट्यूबरकुलोसिस के मिक्स केसेज भी है। तो मुख्तलिफ वजूहात थे, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अदाखी के लिए ये जरूर एक प्रिवेंटिव मेजर। جی ګران کتونکو د شوکت صاحب خبرې تاسو واورېدې. شوکت صاحب په دې خپلو خبرو کې داسې وویل چې رسه کم 2000 کسان زموږ سره په دې کې موږ ته چې کوم لیسټونه راغلي دي، موږ ته چې کوم اطلاعات دي هغه دي. اوس د دغه 2000 کسانو ته د اکسیسیبل دي که نه دي، د دغه علاج څنګه روان دی، آیا دا غریبانان چې کوم دي په دې کې به تاسو وینئ چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی مطلب دا چې وس نه لري او هغه په کورونو کې پراته دي. بعضې داسې هم دي چې د هغوی په سر کې برین ټیومر دی، بعضې داسې هم دي چې هغه زنانو ته په دې کې برسټ کینسر هم دی، بعضې مریضان داسې دي چې هغوی ته د وینې کمی هم دی. دا ولې دی؟ د دې څه کازز به وي؟ څوک وایي چې دا د افغانستان د جنګ د وجې نه دلته دا کینسر خور شوی دی. خو دغه غریبانان چې تاسو په شیشه باندې شاته وینئ، دغه ښایسته ښایسته ګلالې ماشومانان چې په دې کې کینسر کې مبتلا خلک دي، دا د 20 کالو نه واخله او د 80 کالو پورې هم دي، دا د 15 کالو نه واخله د 10 کالو پورې ماشومان هم دي. خو اکثریت په دې کې داسې دی چې هغوی تعداد یعنی هغه زنانه دي چې کم د 40 کالو نه د 80 کالو په عمر کې دي. په دې کې دا زنانه ډېر زیات چې کم دی نو هغه اخته شوي دي او د دې مرض مطلب دا دی چې د دې خلاف هغوی جهاد کوي، خپل ژوند د بچاو دپاره کوشش کوي. خو بعضې خلک داسې دي چې هغه د دې علاج نشي کولی او هغه په کورونو کې په غرونو کې پراته دي او هغه زموږ سره د فیسبوک په پاڼه باندې هم رابطې کوي او د ټلیفون په ذریعه باندې هم موږ رابطې کوي. هغه لیسټونه فرض که موږ شایع کړو نو هغه ډېر زیات دي. ډاکټر فیصل نه موږ تپوس وکړو چې ډاکټر فیصل صاحب دلته ټي بي هم شته، دلته کینسر هم شته. ډاکټر رشاد صاحب هم دغلته کې یو کوارډینیټر دی، هغې نه موږ تپوس وکړو ډاکټر رشاد صاحب تاسو د دې د مخنیوي دپاره څه کړي دي. راځئ چې ډاکټر رشاد صاحب نه موږ تپوس کړی و، ډاکټر رشاد صاحب څه وایي هغه وواورو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کینسر کے حوالے سے ہمارے اویئرنیس کی صورتحال کیا ہے اور کمیونٹی کے کینسر کے اسپیسیفک ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک کمیونیکیشن مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جس کو DHO یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لیڈ کر رہے ہیں. اس کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کے مطابق ہم نے ایریا اسپیسیفک انٹرونشنز اور جنرل انٹرونشنز بیسیکلی ڈیزائن کیا ہے. ایریا اسپیسیفک انٹرونشنز جہاں پر ڈیزیز برڈن زیادہ ہے، جہاں پر کینسر کے کیسز زیادہ ہیں، وہاں پر ہم LHWs کے تھرو، کمیونٹی فرنٹ لائن ورکرز کے تھرو اور ہمارے جو وہاں پر ہیلتھ اسٹاف ہیں ان کے تھرو پمفلٹ، بروشرز اور کمیونٹی سیشنز کے تھرو وہاں پر ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. جنرلائزڈ پریونشن یا جنرل اویئرنیس کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پرائرٹائز کیا ہے ایریاز کو، اور سب سے پہلے ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم پلاسٹک بیگز جو کہ ڈسٹرکٹ کے اندر یوز ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہم نے ایک کیمپین لانچ کی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رہنمائی کے انڈر چیئرمین شپ ان کے اسٹیوارڈشپ میں ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ پولیتھین بیگ سے پھر اس کے بعد جتنی کارسینوجنز ہیں ایک کے حوالے سے ہم کمیونٹی کو اویئر بھی کریں گے اور اس کے خلاف ہم اویئرنیس کیمپین کی چلائیں گے. جی ګران کتونکو د ډاکټر رشاد صاحب خبرې تاسو واورېدې. زه یقین لرم چې هغوی په خبرو باندې به تاسو عمل هم کوئ. خو د دې سره سره دلته په ځیلدیر په سیمه کې یو بله بیماري هم ده چې هغې ته ټوبرکولیوسس یعنې TB ویلی کېږي او اکثر په دې کې غریب خلک چې کم دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوي دي او زما په خیال چې د کینسر نه بس دا دویم داسې مرض دی چې دا د دې علاقې په خلکو کې ډېر زیات مطلب دا ده چې موندلی شوی دی. د دې وجوهات څه دي؟ آیا د دې TB د وجې نه کینسر هم جوړېدی
شي دې باره کې مونږ د ډاکټر فیصل صاحب نه تپوس کړو. ډاکٹر فیصل صاحب ډېر ښه جواب راکړو. د ډاکٹر فیصل صاحب داخوا خص جواب آپ بھی سن لیں کہ ڈاکٹر فیصل ٹی بی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے. چونکہ بات یہاں پہ کینسر کی ہو رہی ہے تو میں اس حوالے سے بھی یہ بیان کر سکتا ہوں کہ ٹی بی سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. لنگز ایک ایسی ڈیزیز ہے جو یہ چینج ہو جاتا ہے کینسر میں, اور پھر کینسر پہ مختلف فیکٹرز ہیں ان کے, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3. فار ایگزامپل اگر یہ کنورٹ ہو جائے, اگر یہ ڈیزیز اسپریڈ ہو جائے باڈی میں تو پھر آٹومیٹکلی وہ کینسر ہو جاتا ہے. اگر جب ایک دفعہ کینسر ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے کہ ہم اس کو بیماری کو ختم کر سکیں. جی د ډاکټر فیصل صاحب خبرې تاسو واورېدې. منتخب نمایندګان هم دلته زموږ سره په سټوډیو کې خو نشته, خو د هغوی سره موږ خبرې اترې کړې وې چې یاره موږ به د منتخب نمایندګان چې د دغې علاقې کوم دي د هغوی نه به هم تپوس کوو. د دغې علاقې منتخب د پاکستان تحریک انصاف ممبر چې صوبایي ممبر دی د هغه نه موږ تپوس وکړو چې ملک شفیع الله صاحب دا راته تاسو ووایئ چې د کینسر د مخنیوي دپاره تاسو څه کړي دي, د دې دپاره تاسو په اسمبلۍ کې څه اواز چوت کړی دی, او د دې دپاره به مطلب تاسو څه کول غواړئ. آیا ستاسو صرف دا مقصد خو د اسمبلۍ کې دا نه دی چې تاسو د خلکو دپاره کوڅه سیمټ ولګوئ یا پیپ ولګوئ یا کالجونه جوړ کړئ؟ د خلکو د عوامو د صحت خیال به هم ساتئ. دغه صحت خیال ساتلو دپاره تاسو څه کړي دي؟ ہم نے جب پوچھا کینسر کے روک تھام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا, ان کا کیا جواب تھا, آئیے سنتے ہیں. کینسر ایک تشویشناک حد تک یہاں پھیل گئی ہے, اور میرا خیال بھی تھا میں اسمبلی کے فلور پہ یہ کوشچن اٹھانا بھی چاہتا تھا, میں ریز کرنا چاہتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر اور یہ صوبائی حکومت سے فار فلنگ ایریاز میں ہے. یہاں پہ کینسر یہ کہ بہت بڑا ایک موذی مرض ہے, یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں, بلکہ دونوں اضلاع میں, اپر دیر اور لوئر دیر. ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بیلنس ڈائٹ کی وجہ سے ہے یا واٹر کا کوئی پرابلم ہے. میں نے یہ میرے مائنڈ میں ہے, میں اسمبلی کے فلور پہ کوشچن اٹھاؤں گا کہ یہ ڈائگنوز ہو جائے, کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ایک ٹیم آ جائے یہاں پہ اور یہ ڈائگنوز کر لے کہ اس کے کاز کیا ہے. تو میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے سینئر سے بھی میں کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنے پولیٹیشین سے, اور اسمبلی کے فلور پہ کوشچن اٹھاؤں گا انشاءاللہ بہت جلد میں, تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. بالکل ګران کتونکو د ملک شفیع الله ممبر صوبایي اسمبلی پاکستان تحریک انصاف د هغوی خبرې تاسو واورېدې. اوس به راځو د ډسټرکټ باچا چې ډسټرکټ ناظم ورته ویلی کېږي, ډسټرکټ ناظم والا ورته ویل کېږي, یعنې د دې ضلعې باچا چې کوم وي, یعنې د دې ضلعې پریزیډنټ چې کوم وي, د هغه نه موږ تپوس وکړو چې ناظم الله صاحب د کینسر د روکتھام دپاره تاسو څه کړي دي, د کینسر دپاره تاسو د حکومت نه څه مطالبې دي, چونکې تاسو دلته د جماعت اسلامي سره تعلق لرئ او تاسو په حزب اختلاف کې څه وخت کې تاسو هم په اقتدار کې راغلي وئ, خو د دې کینسر د مخنیوي دپاره تاسو څه کړي او ستاسو څه مطالبه ده د حکومتي وخت نه؟ آیا دیر ته د کینسر د اسپتال ضرورت شته او که نشته؟ د ڈسٹرکٹ ناظم یقیناً کینسر ایک مختلف بیماری ہے, اور یہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں زیادہ تر یہ علاقہ متاثر ہے. ہمارے یہاں پہ تقریباً 1700 مریض ہے کینسر کے حوالے سے ضلع کے اندر. یہ ریسنٹلی وہ تعداد ہے جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہمیں ملی ہے. اس کے لیے اس کے وجوہات تو بہت کافی ہیں, لیکن بیسیکلی یہ افغانستان وار جو ہے اس کے اثرات ہے پورے, اس کے کیمیکل اور وغیرہ بارودی اثرات ہے جو یہاں اس کے کافی تعداد میں جو ہے نا کیسز کینسر کے یہ موجود ہیں اور آ رہے ہیں. اس کے متعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ DHO جو ضلعی افسر ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی میں نے پورا پروونشل گورنمنٹ کو لکھا ہے, اور خود بھی اپنی طرف سے بھی اس کی طرف صوبائی حکومت کو توجہ کیا ہے. اور ہمارا یہ ضرورت ہے یہاں پہ جس طرح گورنمنٹ پولیو کو وار پوٹنگ بیس پہ جو ہے نا کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے, اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت کینسر کو بھی پولیو کی طرح وار پوٹنگ پر اس کے لیے بندوبست کرے اور اس کی روک تھام اور اس کی
खात्मे या इलाज के हवाले से ये यकीनी बनाए। दीर एरिया में यहाँ पे एक गरीब इलाका है, गुर्बत है, दूर दराज इलाकों में कैंसर के मरीज ले जाना और उसको बर्दाश्त करना आवाम की काबिल बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा यहाँ पे कैंसर अस्पताल की अशद ज़रूरत है, वरना गरीब आवाम कहाँ ये जो है ना ले जाएंगे अपने मरीजों को। लिहाजा सूबाई हुकूमत से मुतालिबा है कि इस हवाले से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और इलाके के लोगों को ये सहूलत फराहम करें ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सके। जी ګران کتونکو د ډسټرک نازي ویلا څخه خبرې تاسو واورېدې چې هغوی هم دغه مطالبه وکړه چې زما د حکومتي وخت نه دا مطالبه ده چې د څنګه چې د پولیو خلاف یو مهم روان دی، اگر چې دا ډېر ښه مهم دی، داسې مهم د کینسر خلاف هم کول پکار دي. یوازې کوز دیر د کینسر کې مبتلا خلک نشته، په بر دیر کې هم دي، دا د بجوړ په سیمه کې هم دي، او دا د سوات او د بونیر او د شانګلې په سیمه کې هم دي. وجوهات څه دي؟ چونکې وجوهات تاسو واورېدل چې یا د افغانستان کې چې کم روان د تیرو څلوېښتو کالو جنګ دی، او یا د دې علاقې اوبه دي، او یا غوښه خوړل دي، او یا بې احتیاطي ده. دا کینسر به څنګه ختمیږي؟ ډېر خلک داسې په غرونو کې اوسیږي چې هغوی علاج وس نه لري، هغوی مریضان په کور کې هغوی ته همدقسې په کټ کې پراته دي او د هغې د کفن دفن او د هغوی د مرګ انتظار کوي. ډېر ګلالي بچي، ډېر ښایسته ماشومان د ځمکې لاندې شو، خو حکومتي وخت دې طرف ته متوجه نه شو. مونږ ټولو ته پکار دي چې د دې خلاف مونږ جهاد شروع کړو، مونږ راپاسو او حکومتي وخت ته دا جواب ورسو، دا سوال د هغوی نه وکړو چې زما قوم هغه ورځ په ورځ هره ورځ په دې کې 2 او 3 مریضان هغه د دې دنیا نه ځي، او وجه دا ده چې د هغوی علاج نه کیږي. دلته غربت ډېر زیات دی او دغه غربت د وجې نه کینسر ډېر عام شوی دی. چېرته چې آباد او خوشحاله سوکاله اوسئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. بل پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي. د الله په امان.